राजू वایو نن با سٹارټ کو د فونټ ناخلو ٹھیک شو راجو سو وایو فونټ څه ته ویل شي په دې ټول باندې پریکټیکل کار کو پهله زه تاسو ته دې باره کې لګ انفارمیشن درکما دې ته موږ څه ویل شو یو the first one چې کوم دې ته څه وی title bar څه کار کوي title bar is used show name of the file and name of the program clear یا ساتي چې it can show name of the program and name of the file या document ٹھیک شو دا ټایټل بار چې کوم دی د څه لپاره استعمالېږي دا زموږ د پروګرام نوم منتخب د پروګرام نوم ښکاري تاسو ته کنه سیری کړی دی مایکروسافټ ورډ او زموږ د ډاکومېنټ یا زموږ د فایل نوم څه دی دیټ از کالډ ډاکومېنټ 1 زرا اعظم زدا سیو کوم دا سیو نشانه نه کنه دلته مې سیو کو زه دویم چې ام اس ورډ environment में होता है को बस सिंपल एन वे ओके कमा नو تاسو ګورئ ام اس ورډ environment ښکاري کنه ٹھیک شو کنه لکه د فایل نوم خې مونږ او د پروګرام نوم خې یاد وای کنه کلیر دا بٹن هم درته ویلي this is called control button یا caption button دا پهلا بٹن minimization د لپاره استعماليږي پروګرام بالکل minimize کړي تاسو بار باندې راوړي کلیر او دا بل چې کوم دی میکسیمایز زموږ پروګرام چې دا درمیانه حالت کې وي نو دای موږ لسه کوي میکسیمایز کوي غټي یاد به کنه او کلوز سره څه کیږي زموږ دا پروګرام بنديږي یاد به کنه ان شاء الله ها بیا زموږ سره دته دي ته ویل شي کسٹمایز کویک ایکسس ټول بار کسٹمایز کویک ایکسس ټول بار کسٹمایز دا 7 کې دی 7 کې ها اندام یو وینډو دا کنه دا وینډو نه دا وینډوز پروګرام ته اساس کوي جوابونه مور کو کنه ٹھیک شو کسٹمایز کویک ایکسس ټول بار په خپل خوخه باندې یو وډو کې ټول بار جوړو ٹھیک شو to create our own toolbar ټولبار ٹھیک شو په خپل باندې یو ټولبار څه کو جوړو دي لکه به بیا د جوړېدو چلو هم ٹھیک شو بل موږ سره this is called office button که څوک لیکل کوي وګورئ ټیکسټ فارم کې ولنور کوم دا خبره یاد ساتئ ٹھیک شو office button کې موږ سره سمپلی موږ دته یو مینیو ام ویلی شو یو مینیو بار ٹھیک شو لکه دته تاسو ګورئ کنه یو مینیو د کنه د مینیو موږ سره په دې فارم کې سګیبا مخکې 2003 افیس چې موږ یې استعمالو نو باغې کې موږ سره دا فایل مینیو ایډیټ مینیو ویو مینیو انسرټ مینیو داسې شکل کې موږ تراتلو کلیر نو سمپلی افیس بٹن it can show the menu bar غوته ولیکو بس دا داسې ها بل موږ سره د ribbons ribbon ښکاري کنه ٹھیک شو this is called ribbons it is used دا بس ټول خبره کې خبر کوم ٹھیک شو it is used to solve our problem یا موږ داسې وایو چې through ribbon we can do anything لکه مطلب دا موږ په خپل ورډ پروګرام باندې سکو د دې ریبن د کمانډز په مدد باندې سکولې شو کار کولې شو کلیر لکه څنګه هوم دا ښکاری کنه دا هوم یو ریبن دی انسرټ بل ریبن دی پیج لیاوټ بل ریبن دی ریبن اصل کې به دا دغه کې نه لګي دا ماشومان چې به سر کې لګي هغه ته ریبن وایي هغه څه ته وایي ریبن چې کوم دی دا سیمه سره پراپر ډیفینیشن نشته لري خو ریبن زمونږ مختلف ریبنز دي چې پاغي کې مختلف کمانډز دي یا موږ سمپل وایو چې the combination of commands which can perform multi operation پدا سی مو ته ولیکو سر جمله ورکا پر ریبن کې زموږ سره د کمبینیشن اف ملټي کمانډز ٹھیک شو د کمبینیشن اف کمانډز مختلف کمانډونه دي پر ریبن کې موږ سره مختلف کمانډونه دي چې مختلف کارونه کوي بس ٹھیک شو بل موږ سره د رولر لامه ویلیو it is used
it is used for measurement. څه د پاره استعمالېږي؟ measurement د پاره. measurement څه ته ویل شي؟ پیمایش ته اندازې معلومول د پاره. کلیر؟ او بیا پکې هر څنګه دي. بل مو سره د سکرول بار دا مو ویلې کې یادم شي. سکرول بار is used to move the page या the document. ठीक शो the document up down left and right. ठीक शो बस ये means कि space पर कोई भी आवा to move. Scroll bar is used to move the page or document up, down, left and right. ठीक शो it is used for zooming. बता सी वही ना status bar. It is used buzzer is used to show information about our page or document. Clear? دا زیاده دا کاری دا کاری دې ته زوم کوي. ٹھیک شو لیکلي هم لاندې دي کنه هم لیکلو زر کوي شاو راځو وایو موږ سٹارټ اخلو د سنا د فونټ نه. ٹھیک شو دلته موږ سره د کلیپ بورډ خدا موږ روسته وایو ځکه چې دا لیک شانته مشکل دی. موږ سٹارټینګ اخلو د سنا د فونټ. ٹھیک شو فونټ څه ته ویل شي؟ فونټ any style یا موږ سوایو چې any text style of MS Word are called font. ٹھیک شو موږ سمپل داسې وایو د دې چې څومره دا ټیکست دي. ٹھیک شو یا all text of style are called font. زمون سره چې څومره دا ټیکست دي دا څومره موږ لیکل کو نو دا یو خاص نوم لري. او سمپلی we can say every style has a unique name. دا خبره یاد ساتئ. ٹھیک شو چې هر یو سټایل یو مختلف نوم لري. مثلا Arial شو Time New Roman دین علاوه وردانا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک شو نو دا زموږ سدي هغه فونټونو نمونه دي. هر یو فونټ خپل خپل نوم لري. یاد ساتئ هر یو فونټ څه لري؟ خپل خپل نوم لري. کلیر؟ او خپل خپل سټایل هم لري. خپل نوم هم لري خپل سټایل هم لري. کلیر؟ اوکے جی لیسنز used to show the name of the program, the name of the file. ها Font. فونټ نه ټایټل با کنه خاجي لیسن ګوره ته درازم یو نیو ډاکومنٹ واغستو مونږه یو هډن فارمولا ده لکه مونږ لیکو ایزی کو ټو رین دا ایزی کو ټو رین بریکټ شورو بریکټ شفت سره بریکټ شو بریکټ ون ښکاری دا وسلا ما ولي کو ایزی کو ټو رین او بریکټ شروع بریکټ ون دینه پاس انټر کما نو موږ سره یو درې پیراګراف راځي سره راځي یو درې پیراګراف راځي لکه دا موږ بار بار ځکه استعمالو کچره زرا ش موضوع لیکم چې یاره کمپیوټر او دا یو جمله د سي برابرو باندې دا کافي ټیم اخلي نو د دې وجه موږ یو ریډیمیډ فارمولا دا بیا به ته چلو خم چې دا څنګه جوړیږي ٹھیک شو از ایکوال ټو رین بریکټ شروع بریکټ ون د دینه پاس انټر نو دا موږ څه جوړي یو درې پیراګراف جوړي ټیک شو د پیراګراف د تعداد موږ زیاتول هم شو کچره موږ دلته راشو زه دیم چې ٹھیک شو از ایکوال ټو رین او دلته مې ورته ولیکه چې دا درې پیراګراف نو سلور پیراګراف پکار دي دینه پاس انټر کړئ نو اوس به موږ سره سلور پیراګراف راشي سایز ډیر زیات غټ دی داسې کې
کاری کنه نورم زیات کې کم کوي چې یو پیج کې برابر شي اوس هم نه برابرېږي بهرحال دې نه سایز چې کوم دی نارمل سایز به د پرینټ اوټ لپاره یو لس استعمالېږي ګوره دا زمونږ یو پیراګراف دی ٹھیک شو ما ته ویلي چې 15 پیراګراف دا دویم دا زمونږ دریم او دا زمونږ څلورم پیراګراف کلیر در اعظم یو درې پیراګراف از ایکوال ټو رین بریکټ شروع انټر کلیر دا زمونږ یو درې پیراګراف شو لکه دا یو پیراګراف په پیژنې کنه دا زمونږ یو پیراګراف دی ٹھیک شو دغه به مثلا دی کې یو رنگ ورکو دا رنگ ورکو ٹھیک شو دا زمونږ دویم پیراګراف دی دله می هم یو رنگ ورکو چې پته لګي صرف دغه لپاره ادا زمونږ شو درې پیراګراف شو راځو وایو ستا فون په فون کې موږ سره پهله دی this is called phone کاری راځه کنه او سو وی شارټ کټ کی دا کنټرول شیفټ اف شارټ کټ کی څه دا کنټرول شیفټ اف دلته موږ سره چې کرنټلی کوم سټایل سلیکټ دی سیلی کړی دی کیلیبری باډي کاری راځه کنه لکه تاسو دې سټایل ته ګورئ that all are called calibri body زرا زم یو کس وی چې نه زما دا سټایل نه دی خو یا زما دا فونټ نه دی خو سمپل دا سلیکټ کو لک شانتي سایز د زیاتو ما اوس به صحیح وی کنه دا درته ویم دي چې درته ویم مستاف صرف دي ته وګورئ سمپل رازو په دې بٹن باندې کلیک کړئ دته وګورئ موږ سره مختلف قسم فونټونه دي ښکاری داسته کنه ٹھیک شو اوس په دې کې چې تاسو کم قسم ګور دا ښکاری کنه الجیریان ٹھیک شو هر یو فون خپل نوم لري زغوالم چې دا سټایل مخ وخت سمپل په دې باندې کلیک کو دا وګورئ هغه کومه ایریا چې ما سلیکټ کړې و د هغه فون څه شو بدل شو ګور نور هغه شان دي ښکاری کنه سمپل رازو دا سلیکټ کړئ یو کس وی چې دا زمانه دی خو سمپل راشو په دې بٹن باندې کلیک او دینه پس دا وګورئ په کوم یو سټایل چې ورزم تاسو دې ته ګورئ خلګو ګور دا سټایل له وخت کنا دا سټایل چې کوم سټایل یا کوم فونټ تاسو خوښيږي هغه تاسو کولای شئ چې دې نه سکي اپلای کړئ یاد به کنا سمپل رازو لاندې راشي دا سه مو سره ډیر زیات سټایل دی دا وګورئ تاسو داسي چې کوم تاسو خوښيږي هغه تاسو کولای شئ چې سکي اپلای کړئ نو تاسو دې برته وګورئ ګور دلته تاسو ګورئ دلته ما کلیک سیری کړی دی الجیریان او دلته ما کلیک سیری کړی دی کوپر بلیک او دلته وګورئ سیری کړی دی کیلیبری نو هر یو خپل نوم لري او خپل سټایل هم لري یو کس وی چې نه داسې مې نه دی خو سمپل ګو ټو او په دې کې تاسو کوم یو سټایل خوښيږي دا وګورئ دا مو سره ملټي سټایل دی یاد به کړئ ان شاء الله مثلا یو کس وی زما دا سټایل خوښ شوی دا نه دا وګورئ تاسو دا اوس په بل سټایل this is called a font نو سمپل مونږ کولای شو چې خپل فونټ خپل ډیزاین سره بدل کو یا به کنه ان شاء الله ٹھیک شو حاجی سمپل رازو سلیکټ آل او دلته براشو مونږه یا سته داخکاری کنه کیلیبری نو دا وګوره واپس هغه عادي حالت راځي خو اوس لکه مثلا سټانډرډ کوم یو استعمالي تاسو ته پته شته په افیس کې چې کوم دی سټانډرډ دوه ډیزاین استعمالي دوه فونټونه سمپل راځم دا مې سلیکټ او دا تقریبا د دې برابر وي لکه زدا بدلوم به تاسو ته پته ولګي سم مثلا داسې کوم کاری دلته براشو لکه یو خدا طریقه چې مونږه بدی کې ګورو اوس ما ته پته نشته چې بدی کې اغه سټایل کم دی مونږه دوه قسمه فونټ چې کم دی زیات استعمالو لکه په افیس کې یو ته ویل شي ارایل ما ویل کو A R I A L دا ښکاری کنه ارایل دینه پس انټر کړئ نو تاسو ګورئ دا سټایل چې کوم دی دا زیاتره په افیس کې سکیږي استعمالېږي د دې نه علاوه سمپل راشم سلیکټ یو بل سټایل دی چې هغه ته ویل شي ټایم نیو رومن ښکاری دا څه کنه ټایم نیو رومن سمپل انټر کړئ دا سټایل هم زمونږه د افیس ریلیټډ د پاره سکیږي استعمالېږي او دا نور بیا د ضرورت مطابق سکیږي استعمالېږي ان شاء الله کلیر وي یاد وي جی او دې کې موجود دی دا دې کې موجود دی دا موږ نه ورکو ګوره ټایم نیو رومن دا دی رایل دا دی خو لکه دې کې وکتل غوړې دا ګوره څومره زیات دی دا ٹھیک شو مثلا دا مې خوښ شو کې کما ګوره دا پکې بدل دی دا وګوره چې کوم تاسو په دې کې خوښيږي هغه دې ځنه اپلای کوئ شي بس مور خو پکې څه نشته دا وګوره کلیر وای دا پس کنټرول A ډیلیټ وکړه کلیر دا زموږه سو فونټ راځو بل مو سره د فونټ سایز د نوم نه ظاهره د فونټ سایز چې دې سره به زمونږه د فونټ سایز تعلق ساتي لکه مثلا زراله ما او مې لیکو مثلا ما وایي چې افغانستان is our country مثلا دا څه ولیکو یو جمله مې بس جوړ کړ چې هر څه ولیکو ٹھیک شو اوس تاسو دې سایز ته ګورئ کنټرول سی یو کاپی می دیواسته دې باندې رسته کو کنټرول وی تاسو دې سایز ته ګورئ دا سایز یو شان تیرې ک فرق پکې شته
اوس دا مو سره نه کاری زو ته چې د دې سایز مونږ ته چینج کا سمپل سلیکټ راځو ستا فونټ سایز سمپل مونږ راځو 11 دی کنه او سمپل راځم زو ته چې دا ګوره دا تاسو ګورئ څومره سایز پکار دی نو دې نه مونږ کولای شو چې د فونټ د لیکلو دا سایز کو بدل کو مشکل خو نه دی کنه سمپل راځي ویم درته صبر وکړه کنه تاسو لیک صبر وکړئ مثلا دا ګوره په دې باندې کلیک نو تاسو ګورئ تاسو د فونټ سایز بس شي بدل شي دلته تاسو ښکاری کنه دا 36 ته او په دې چې کلیک کو نو سوې مو سره 11 نو تاسو سمپل کولای شي بعد اوقات اکثر مو سره د لیکلو سایز وړو کوي او تاسو سو کوئی چې زیات کنه سمپل په دې کلیک ډایرکټ مو کولای شو چې سایز کو زیات کو کلیر دي دا پوره دا سو پوری زی کم سے کم سایز مو سره 8 ته او زیاده سے سایز مو سره 72 دی کلیر خو موږ زیاتول شو طریقه ته او نارمل کوم استعماليږي نارمل چې کوم د پرینټ اوټ لپاره 11 استعماليږي ٹھیک شو او که چېرته هډینګ میډینګ وي نو تاسو 12 یا 14 هم استعمالولی شي یاد وای کنه اوګه جی د فونټ شارټ کټ کی څه ده فونټ سایز کنټرول پلس دی بٹن سره ٹھیک شو دې سره بس کیږي انکریز اوس تاسو ګورئ تاسو وړاندې لګړو کې ری زیات کړه سي فونټ سایز ٹھیک شو کنټرول پلس دی بٹن سره وسه کیږي ډیکریز کیږي با ډیکریز او انکریز خو پیژنې کنه لکه کمای او زیاتای کلر دا کوم لګی دا باندې دلته وګورئ تاسو یې او اس کې انټر ګور دا زمون کنټرول بٹن دا او دا بٹن خاري تاسو ته دې سره زمونږه سایز زیاتیږي او دې بٹن سره زمونږه سایز کیږي کمیږي کلیر یو بل شارټ کټ کیم دا استاد جی کنټرول خدا خیر ها بالکل آی تھنک چې د محاوراتو د چوک جوړ کړ ها زه خدای دې خیر کی بس ها ټیک شو زه په خېټه کې درد شو خبره شي ها څه او صحیح ده بالکل واقعي ها صحیح شو سو ها فونټ سایز کنټرول او د بریکټ کلوز سره به زیاتیږي او د سره به سکیږي کمیږي ګورو ته پریکټیکل لکه مثلا ما دلته سولې کوم او لیکو کمپیوټر تاسو ګورئ کنه ټیک شو اوس د کمپیوټر دا سایز مو سره څومره دی دلته سمپلی سلیکټ کړئ او دینه پس د کنټرول ګوره دا کنټرول دی بٹن سره دا کمیږي دا ښکاری کنه تاسو بر سایز او دې سره به سکیږي زیاتیږي با نو تاسو خو خدا چې آیا تاسو شارټ کټ کی استعمالوي یا ډایرکټ د دې نه سایز ورکوي یاد به کنه ان شاء الله ټیک شو یاد به یو طریقه دا چې ډایرکټ مونږ یاد ته لیکلم شو په خپل خوخه یو کس تاسو وي څومره په کار دی زه تم چې 13 او دینه په سنټر نو ډایرکټ هغه 13 درجه به د دې شي سایز بشي ان شاء الله مشکل بنوي ښا زیاتیږي ټیک شو لکه تاسو ته وګورئ دا 2 او یا پورې دی بس نور زیات نه زی مخکې د سیده کنه دا ټیک شو خو کچري مونږه شارټ کټ کی استعمال کوو نو بیا بس کې دا به زیاتیږي تاسو وګورئ زیاتیږي کنه زیاتیږي دا وګورئ تاسو ان شاء الله کلیر وي څنګه دی کنټرول شارټ کټ کی سره دا کوم لکه مثلا ما ولي کو کمپیوټر ټیک شو اوس دا وړو کېږي کنه سمپل سلیکټ یو هم د دې ځای نه کو یو غا شارټ کټ کی دی یاد ده کنه دا اوس مې درته دی کې دا کنټرول دا بٹن سلیکټ به کې او کنټرول دا بٹن وو هي په کیبورډ کې ټیک شو لیدلې دا وګوره پکې ټیک شو دې سره به زیاتی کې انکریز سایز انکریز مطلب زیات کا او کنټرول بریکټ سٹارټ سره ډیکریز مطلب څه کا کم کا نو تاسو وګورئ تاسو ها ګوره دا ما سلیکټ کړه سلیکټ مې کا اذن پس دا ګوره بٹن زوا ما شارټ کټ سره ډایرکټ زمو سایز کېږي زیات کېږي دې سره به کمی کلیر سمجھ هونه شته خا بیا راځو بل دې سره بولډ اټالیک انډرلاین ټیک شو بولډ مطلب دا لکه کا پیړ کا موټا کا لکه تاسو دې ته ګورئ زره دې یو کاپی علما
computer is an electronic. Computer is a machine. موږ دا څه وایو is a machine. ٹھیک شو دا څه مواسطه سمپل راځم دا مې سلیکټ ک کنټرول سی دینه پاس انټر کنټرول بی وی کې تاسو ٹھیک شو تاسو دې بر ټیکسټ وګورئ او لاندې وګورئ څه فرق لري نه لري ٹھیک شو خو کچره موږ دا سلیکټ کو یو کس وی چې دا مال لګ ډبل پکار دی بعد وخت اکثر ټیکس نه ښکاری ځکه چې دا ډبل کا نو سوا کنټرول بی یا سمپل بی باندې کلیک کړئ تاسو دې بر ټیکسټ وګورئ او لاندې وګورئ فرق لري کنه لري ٹھیک شو نو دا دی بی سره به زموږ سکیږي دا ټیکس بلکس شي ډبل بشي پیډ بشي سمپل به سلیکټ کو او دا ترا شو په دې باندې کلیک نو دې سره بس شي ډبل او نره یا شارټ کټ کی دا کنټرول بی ٹھیک شو زموږ کمانډ دیسه کمانډ نوم دیسه بورډ ٹھیک شو او شارټ کټ کی دا کنټرول پلس بی ها دا شارټ کټ کی دا او سره پر استعماليږي ډبل کول د لپاره پیړول د لپاره ٹھیک شو سمپل سلیکټ کړئ او په دې کلیک کړئ ان شاء الله کلیر وي یاد به اوکے جی بل کمانډ دمو سره ایټالیک ٹھیک شو ایټالیک شارټ کټ کی دا کنټرول پلس آی ری شارټ کټ کی دا کنټرول پلس آی سکار کوي یو سیده موږ ته سټریټ وی سیده وی او دا له موږ په ترس کول غواړو ترس مطلب دا رسو لګ داسې په تیر چا چې موږ ته وایو تاسو تاسو وایي دا وګورئ تاسو اوس وګورئ سمپل دا سلیکټ زه دم چې دا لک پترس پکار دی دا وګورئ فرق وګورئ کار دې دا کنه ٹھیک شو دا وګورئ سټریټ نو لک پترس پکار دی بعد وخت اکثر موږ ته ضرورت راځي نو موږ کولې شروع دی جنا او شارټ کټ کی کنټرول آی سره هم موږ دا کولې شو کنټرول آی سره کلیر و ان شاء الله مشکل ونه شته کنه ٹھیک شو بل موږ سره دی انډرلاین څه کار کوي انډرلاین د نوم نه ظاهر دی چې زمونږه ټیکسټ تبصور کوي لاندې لاین ور کوي شارټ کټ کی دا کنټرول پلس یو ها کنټرول پلس یو سکار کوي زموږ د ټیکسټ لاندې یو لاین ور کوي لکه بعض وخت اکثر موږ ته ضرورت راشي سمپل سلیکټ زه چې دې ته یو لاندې لاین ورکا نو اکثر به کړه تاسو ویلې دي وکړه د امپورټنت سیز د پارامونګه یو لاین سکولې شو ور کولې شو جی خیر دې اس خبره ٹھیک شو یاد به کړئ ان شاء الله لکه ګوره زه راځم یو پریکټیکل دلته تاسو ګورئ لکه ما یو ټاپک راسي جوړ کو مثلا ما ولیکو کمپیوټر ډیفینیشن ٹھیک شو کمپیوټر ډیفینیشن دا څه ٹھیک شو کمپیوټر ډیفینیشن دا مې ولیکو یو پیراګراف دنه پاس انټر کما دا زموږ دا د کمپیوټر سره ډیفینیشن صحیح شو اوس دا سویم چې په درمیانه کې دراشي سایز د زیات راشي او په درمیانه کې دراشي خو سره سره دې نزلان دی یو لاین راولم سمپل په دې کلیک کو نو دیس از کالډ سو انډرلاین بعض اوقات اکثر مو ته ضرورت راځي کنه ٹھیک شو کمپیوټر ډیفینیشنز ہوتے ہیں چې کنټرول ای ماوس ستویری شي ماوس ډیفینیشن به ولیکو وغیرہ وغیرہ ٹھیک شو از ایکوال ټو رین بریکٹ شروع یو پیراګراف انټر ٹھیک شو سایز لږ زیات کړئ سے کنټرول بی او دې تم یو لاندې لاین ګوره همدغه شان مون کولې شو چې څور کو انډرلاین ورکو څه مشکل هوګی نشته کنه بیا راځو انډرلاین ته سمپل سلیکټ او د انډرلاین څخه دلته ګوره شارټ کټ کی کنټرول یو دا ګوره کنټرول یو سره هم کولې شو دلته راځو دی ګډ کې وړ بٹن دبا دی وکلیک کو نو دا زموږ سټایل بدلې مثلا دا سټایل له خوخته تاسو دلته ګوره ښکاری دي تا کنه زه ته چې دا سټایل مې نه دی خوښ دا سي دا ډاټ ډاټ والا په دې کې چې تاسو کوم سټایل خوښ شي هغه سټایل تاسو کولای شي چې څو کوي د انډرلاین ته اساین کوي څه مشکل هوګی نشته بیا راځو دلته سمپل مور انډرلاین هغه خبره ده دي جنا هم موږ ورکولای شو کوم سټایل دی خوښ وي د دې جنا سلیکټ او دنه پاس اوکے نو هغه سټایل وسی شي اپلای وشي مشکل هونه نشته بیا راځو بل موږ سره دی مور کلر انډرلاین کلر لکه اوس دا سمپل ساده دی کنه یو کس وی چې دی له موږ یو رنگ ورکو څنګه رنگ پکار دی مثلا دلته تاسو ګورئ اته رنگ بدلیږي ښکاری کنه ور چې کوم رنگ دی خوښ وي یلو خو نه ښکاری ریډ به ورکو ښکاری چې کوم رنگ تاسو خوښیږي سمپل د دې باندې کلیک کوئ هغه رنگ سکیږي اپلای کیږي دا وګورئ this is called sir underline color so مشکل شته بګي ډیر آسان دی ها come to the next command strike through this is called strike through strike څنګه کې چلے کا
داسې لیکل شي ټیک شو strike through strike through څه کار کوي دا زمونږ د ټیکست د پاسه موږ تاسو وی چې draw a line through the middle of the selected text draw a line through the selected text ټیک شو لکه draw a line through the middle په مینس کې ها ټیک شو of the selected text لکه کله چې موږ وغواړو چې په درمیانه کې د ټیکست په مینس کې موږ په یو لاین راکاږو لکه اکثر دا موږ زیاتره په نوٹ بک کې کوو نوٹ بک نه وي لکه خپل مثلا بعض اوقات اکثر موږ دته چې دا ترو چې کوم دی دا موږ سره دلته نه دی پکار دې د پاسه ماته یو لاین راکانو this is called strike through لیدلم دي دا آپشن چرته کنه ٹھیک شو بعض اوقات اکثر موږ یو پیراګراف ولیکو یا یو سیز ولیکو او هغه کې موږ سره د داسې ټیکس ضرورت دی زوته چې دا پکې ایکسپټیبل نه دی نو دې لپاره موږ استعمالو سو strike through clear وای کنه ان شاء الله سمپل دی باندې کلیک strike through یاد بھائی لکه موږ اکثر داسې د دې له یلو رنگ ورکم داسې ګره وی کنه اکثر نو دا شان موږ کولې شو چې یو تاسو کوی چر دا ته ختم کړه مطلب دا ته بدی کې حساب نه دی نو this is called strike through clear مشکل غونه دی کنه آسان دی ښا بل د مسره سبسکرایب یو د سبسکرایب او بل د مسره سوپرسکرایب سبسکرایب دا سټریټ ثرو په دې ځمان چې دا فنسل خط پیراولي ولې ډیلیټ کین نه بینه څنګه دا سټریټ ثرو لکه مطلب دا نه دی کنه لکه اوس خدا هو مونږه سلیکټ کو او ما ډیلیټ کو ټیک شو خبره ټیک شو کوم دې چې تاب کار نه دی لکه مطلب دا می سلیکټ کو او دا می ډیلیټ کو ټیک شو اوس چاته څه پته لري دلته څه لکه دا اکثر مونږه کو دا بعض اوقات دا ما لیدلی دي ډیر زیات ما په ډاکومېنټیشن کې لیدلی دي ټیک شو بعض اوقات اکثر لکه اوس مونږ په افیس کې کار نه کوو دی وخت کې صحیح ده خدا په افیس کې ما ډیر زیات لیدلی دي لکه دا سي دا ډاکومېنټیشن کار کې استعمالي کې چې تاسو په افیس کې کار کوئ نو دا سيزونه تاسو ته بالکل پریکټیکل راځي دلته تاسو صرف د کمانډ نوم او د کمانډ استعمال او چې څنګه استعماليږي نور چې کوم زیات ترکار دا تاسو په ټول دلته د کوی په افیس کې وای امپلیمنټیشن کوي صحیح ده دا ما لیدلی دي ډیر زیات ما لیدلی ها ټیک شو لکه بعد وخت اکثر جی نیوز پیپر کې ها قابل کمانډ دمو سره this is called subscript and another is called superscript subscript से کار کوي او superscript से کار کوي subscript بل مو سره دیسه superscript subscript او superscript subscript से کار کوي بعد وخت اکثر موږ دا سلی کوله کتا سو بلی دی وی زه یو فارموله لیکم لکه ما ولیکو چې h یا بداسي ولیکو چې x کی طاقت تاسو بلی دی کنه x کی طاقت 2 یا مثلا موږ دا سلی لیکو چې x کی طاقت 3 دا لیدل داسي نو تاسو ګورئ آیا دا په دې ډیزاین کې راځي کنه بدل وی کنه ٹھیک شو زتم چې دا 2 دی بدل راشي نو this is called superscript sorry دا مې دا کو دلته راشي ٹھیک شو H2O دا دغه د پاره دی ها دا د کټ کما او دلته راوړم ګور تاسو ته وګورئ پہله دا لیکو چې H2O دا څه فارموله ده مسره د واټر فارموله ده کنه ٹھیک شو لکه دا زموږ د واټر فارموله ده اوس د واټر فارموله چې کوم دی هغه موږ سره خدا سي نه راځي کنه دا 2 چې کوم دی دا موږ سره کوم نه دا لاندې راځي کنه راځي نو د دې لپاره موږ استعمال وسو سبسکرایب سمپل دی باندې کلیک نو دې سره تاسو ګورئ دې ډیزاین کې راځي کنه راځي یاد وای نو دې لپاره موږ استعمال وسو سبسکرایب او بعد وخت اکثر دا 2 بتا سو لیدلی وی دا بر راځي نو دیس از کارډ سوپرسکرایب د دې لپاره موږ استعمال وسو سوپرسکرایب سمپل سلیکټ سوپرسکرایب لیدلم دي کنه دا څه دا وګورئ تاسو موږ یو فارموله لیکو مثلا د واټر فارموله نو لیکره ٹھیک شو یا بل فارموله راته وای تاسو په فارموله ډیر یادی کړه H2O دا فارموله دا ٹھیک شو زه ته چې دا هم سره دا سي نه راځي سمپل راشو زه ته چې یاره دا موږ لسکا سبسکرایب کا سمپل راشو سبسکرایب باندې کلیک کو نو ګورا this is called دی ډیزاین کی وی کنه وی یاد وی کنه ٹھیک شو همدا شان زه ته چې پاور په پیژنې کنه طاقت چې وی لکه x की पावर 2
نو دا 2 به سلیکټ کړئ او دغه پاس برا شو بل موږ سره د سوپر سکرپټ نو ګورا دی ډیزاین کې راځي دیس از کارډ سبسکرپټ اینڈ سوپر سکرپټ ان شاء الله کلیر وي ٹھیک شو شارټ کټ کیم ځا سره بیا اپلای کړئ کنټرول پلس از ایکوال ټو ٹھیک شو او کنټرول پلس شفٹ پلس ایسے کولې شو ګوره کنټرول شفٹ پلس کنټرول شفٹ پلس دا ایزی ګورو نشان سره ٹھیک شو او دا چې کوم دی دا واپس خپل عادي حالت ته واړو او کنټرول شفٹ از ایکوال ټو کنټرول از ایکوال ټو سمپل از ایکوال ټو یو شفٹ سره از ایکوال ټو دا دی مړه یار یو منټ شارټ کټ کی مې وکړ صرف سب स्क्रिप्ट शॉर्टकट की सदा क्या रहता सबस्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू ठीक शो और द सुपर स्क्रिप्ट सदा सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हमदा का प्लस या इज इक्वल टू چې کوم لیکل شوی دی بس همدا کې سره وشي ټیک شو اته کې دا پلس دی خو از ایکوال ټو سره وایي ټیک شو کنټرول شفٹ از ایکوال ټو بس یا کنټرول پلس از ایکوال ټو دا سبسکرپټ او د سوپر سکرپټ ان شاء الله کلیر وي مشکل بنه وي ها یاد بیا خپل موږ سره دی کلیر فارمیټینګ خدا پرسته وایي د دې مخکې موږ په دې سیټ باندې راځو ټیک شو کلیر فارمیټینګ څه کې چې اوس مثلا فارمیټ نشته خارازو موږ سره دی ټیکس هایلایټ پتا پوه شئ کنه مشکل خو نه دی کنه آسان دی مړه ټیکس هایلایټ کلر ټیکس هایلایټ کلر د څه لپاره استعماليږي زموږ ټیکس ته په بیک گراوند کلر ورکړي لکه مثلا ما یو شل بوان باندې از ایکوال ټو رین بریکټ شورو یو پیراګراف را لولي کا انټر کما کنټرول ا جسټیفای کم دا ورته ٹھیک شو تاسو ګورئ د ټیکس دا ټیکس زموږ سمپل دی ساده دی کنه ٹھیک شو یو کس وی چیرې د دې د لاندې مال څه پکار دی ټیکس هایلایټ کلر سمپل رازو زوته چیرې دې جنواله تر دې پورې دله موږ یو خاص قسم کلر ورکو کوم رنگ پکار دی دا سه نو تاسو ګورئ هر یو لاین تبا دا لاین ښکاری کنه نور لاین ته یو بیک گراوند کلر اپلای شو نو دې ته ویل شي هایلایټ کلر یاد وای کنه لکه مثلا ټیکس هایلایټ کلر text highlight color जी बिल्कुल बमदक का शानदार जी ठीक शो दत्ता तासु को इसे तासु खेम प्रिंट प्रीव्यू कारी का ना दा बदस से ता प्रिंट आउट हुई ठीक शो हां وردا زمونږه کمانډ د ټیکس هایلایټ کلر ټیک شو او څه کار کوي زمونږه ټیکس دی لیکلو ته ویری شي چې ته په بیک گراوند کلر کوي تاسو ګورئ ته پریکټیکل سمپل رازم زه ته ایم چیرې د لمونږه یو خاص مثلا دا مې سلیکټ او دې ته یو خاص رنگ پکار دی دی باندې کلیک کوم رنگ پکار دی یلو پکار دی دین علاوه دا برایټ گرین دا پکار دی چې کوم کلر تاسو بده کې خوخيږي هغه تاسو کولی شئ چې خپل ټیکس ته بیک گراوند ته کلر ورکړئ کوم ته ورکړئ بیک گراوند ته نو تاسو کولی شئ چې دې نه یو کلر سکے اپلای کړئ ان شاء الله مشکل بنوي دی باندې کلیر کنټرول ای دې ځکه درته هر یو سیس په سټپ بای سټپ روان دي صحیح ده اوس که زموږ کې رسته بیا تاسو ته مشکل وي تاسو لکه څور چې زکم ذکر د تکم تاسو روامه کې راځي صحیح شو زبدل ته مخ کې زم روسته بزم هغه تاسو بدل کېږي ټیک شو تاسو صرف کمانډ خپل اپشن سره کار لري لکه دا ما مینس تر وړو نو دې لپاره ما لکه دا یوز کوم یا می کنټرول ای استعمال کړ ټیک شو دا تاسو پرې دی اوس زبم هر یو دغه ته وایم دا زموږه سمپل ټیکس هایلایټ کلر مثلا دا ګورم سلیکټ کړئ چې کوم خوخيږي په دې باندې سو کلیک نو کلر بالکل نه دی پکار کلیر مشکل هونه شته کنه بیا راځو مثلا دا یو رنگ مې ورکو ٹھیک شو دنه پس دغه یو ورو کې نشان ښکاری تاسو ته کنه کچره موږ په دې باندې مثلا زرا دما او دا کلر مې بدل کدا ګوري تاسو دا مې خوښ ٹھیک شو اوس خو بدینه اوس تاسو ګوره کلر مو ته بدل کا او دینه پس تاسو راشي ګوره ته یو نشان راځي ښکاری کنه داسي دا پنسل شان نشان راځي ربړ شان
سمپل تاسو زه ته چیرې د دې جنواله تر دې پورې دارنګ اماغه شان پکار د کوم چې ما سلیکټ کړي نو دا وګورئ تاسو ښکاری کنه یو هم ټوټل سلیکټ یو خاص رنگ ورکو نو تم چې دی ورډ لمغه داسې رنگ ورکو نو تاسو ښکاری بعض اوقات اکثر مونږ ته ضرورت راځي لکه دا لکه ښکاری ډیفرنٹ ښکاری نو تم چې نه داسې نه مثلا داسې رنگ ورکوا ٹھیک شو بیا راشو اوس تاسو ګوره اماغه رنگ ورکړي کی this is called text highlight color ان شاء الله کلیر وي یاد به کنه دا ګوره کوم رنگ تاسو خو هیږي مشکل هو بګی نشته کنه وګوره رول انټرستینګ کیږي ها ٹھیک شو بل موږ سره د فونټ کلر اوس په کوم چې کوم کار کوو په تاسو ګورئ لکه ما دي ته چې کوم رنگ ورکړی زه دا ټول سلیکټ کما او بس یو رنگ ورکړم کوم یو دا ورکړم ٹھیک شو زموږ د دې لیکلو رنگ بدلیږي نه بدلیږي صرف زموږ د لیکلو بیک گراوند بدلیږي کلر د لیکلو رنگ نه بدلیږي اوس یو کس وي چې د لیکلو رنگ بدلو نو څنګه بدلو سمپل سلیکټ کم ټو د نیکست وان فونټ کلر ظاهره خبره د نوم نه ظاهر دی چې څو فونټ تبصور کوي کلر ور کوي اټس ګیو the color into font ya gave color into text etc da hoga control enter size le कम पे is equal to range bracket shoro यो पैराग्राफ में उनको enter कमा ठीक शो دا وګورئ تاسو یا زرا زما یو نیو لاک نوارو سم مشکل هو بګی نشته کنه سمپل رازما از ایکوال ټو رینډ بریکټ شورو یو بل پیراګراف پوری کما اوکې کما دا دوه پیراګراف زموږ لپاره دی ها سایز یې ګورو کې کوم چې دا وی دا ګورئ زموږ ساده دی سمپل کم ټو فونټ دا سمپل په دې باندې کلیک نو تاسو ګورئ کوم کلر اخلي ریډ کلر واغستو کنه زی بورډ کوم چې ښکاری تاسو ته ٹھیک شو بیا راځم سمپل سلیکټ گو ټو اوس په دې باندې تاسو ګورئ دلته ښکاری تاسو ته اتوماتیک کلر وتا سره سوي بلیک بوي اتوماتیک کلر وسوي بلیک بوي زه وایم چې نه زه یو بل کلر کوم تاسو دلته ګورئ دا کلر وتا سره اتوماتیکلی بدلیږي کنه دا ټول سلیکټ کما او دا ګورئ تاسو دا رنگ خوښ دی نه دا سه رنگ می خوښ دی په دې کې چې تاسو کوم رنگ خوښ شو هغه تاسو کولای شئ چې خپل لیکلو سکه ور کوي دا ګورئ څومره خپل رنگ دی رنگونه دي ښکاری تاسو مثلا دا په سټانډرډ کلر دی په اخر رنگونه کاری تاسو اگر یلو پورا لایټ گرین گرین او دا شان دا بلو وغیرہ وغیرہ نو چې کوم رنگ تاسو خوښ شي هغه رنگ تاسو کولی شئ چې ټیکسټ تاسو کوي او ورکړي څه مشکل هوګ نه شته کنه سمپل کلیک ډایرکټ هغه کلر شي اپلای شي که اسی په ګرځي نو نه به اپلای کیږي ها چې څو پر په کلیک کړئ نه چې کلیک کما نو الی و په دارنګ شي اپلای کیږي نو ګوره زی کلیک کوم نه ګوره رنگونه بدلیږي کنه زه چې څنګه واپس شمه نو پہله چې کوم رنگ دا ور کړو کنه ټیک شو هغه رنگ به پاتې کیږي ځکه بهارو زما هغه رنگ به پیسې شي پاتې سو نه نه هغه د دې سره دی او رنگ والی دا ګوره دا سي یادې ها بالکل هغه هو کیږي دواړه وکیږي دا وګوره دا سي یادې خابیا وګورئ ایزی کو ټو رین بریکټ شروع یو درې پیراګراف می ولیکل ټیک شو زه ته چیرې دی پیراګراف دا دیو پیراګراف له یو رنگ ورکوم سمپل گو ټو کم رنگ دله مې ریډ کراوه کو ټیک شو دویم پیراګراف سلیکټ کړئ کم رنگ دی خوښته مثلا گرین کلر خوښته نو همدا شان تاسو چې کم رنگ خوښيږي تاسو کولای شئ د خپل ټیکسټ لا ورکړئ څه مشکل خو نشته بګی ان شاء الله آسان وي ښا صرف رنگ د لپاره استعمالي دا زمونږه سو فونټ کلر راځو ستا مور کلر تا مور کلر څه کار کوي لکه بعض اوقات اکثر موږ سره په دې رنگونو کې زمونږ نه خوښيږي لکه دا رنگونه دي کنه په دې کې زمونږ نه خوښيږي نو سمپل راځو مور کلرز تا او را به شستا دته ګوره زمونږ دی وخت کې کلر کم یو اپلای دی ریډ دی کنه په دې ځای باندې زه غواړم نه زما دا سره خوښ دی په دې کې چې تاسو کوم کلر باندې کلیک کوئ هغه کلر تاسو کولای شئ چې په دې باندې سکه اپلای کړئ مثلا زما دا رنگ خوښ شو ښکاری دنه پاسو کې کما تاسو ګورئ هغه کلر څه شو بدل شو سمپل سلیکټ اگین گو ټو مور کلرز او په دې کې چې کوم کلر اودی کلر مې خوښ شو کې کما ګور هغه بلو کلر به اپلای شي مشکل دی سر ډیر آسان دی ښا بیا لاړ شو مور کلرز تا دا ګور زموږه سټانډرډ کلرز دي په اخر رنگونه دي کلیر یو کس بلو کلر سلیکټ کړي داسې کلر ٹھیک شو اوس تاسو ګورئ دله مې بلو کلر ورک او دله مې بلو کلر ورک ٹھیک شو دا رنگونه یو شان دي کنه دي
رنگونه یو شانتي څه فرق د تخکاری اوس ویم چې بلو کلر دی وی خدا بلو کلر چې کوم دی دا ډیر زیات څه دی مو سره لکه ډارک دی راځو کسٹم تا کسٹم په خپل خو خطا سو دلته ګورې دی نشان تا یو موږ د دې جرم کولې شو تاسو ګورې دا نیو کلر باندې جوړیږي په کوم رنگ چې تک لیک کې ښکاری دا اوسه کا په کوم رنگ چې تک لیک کې هغه رنگ باندې سکیږي جوړیږي باندې کلیر په کوم چې کلیک خو کچري موږ وګورو دا موږ کسٹم کلر کې موږ کرنٹ کلر کوم یو یوز کوو بلو یوز کوو کنه ټیک شو هغه د تراشه مده دا بلو کلر اوس دا بلو کلر یو کس وایي چې دا بلو کلر موږ سره ډیر زیات ډارک دی لکه مطلب ټینګ دی په دا کله اکثر موږ کلر کوو لکه دا کلر ډیر زیات ډارک دی نو موږ راشو دا ښکاری راځو کنه کدي سیټ تزم نو دا کلر بس کیږي مدم کیږي تاسو دې ته ته ګورئ دا ښکاری تاسو داسې لګي بارک دا ښکاری داسې دې کې تاسو ګورئ چې لاندې راځم نو دا کلر به نورم ډارک کیږي او چې اخوا زم نو دا کلر بس کیږي مدم کیږي با پوهیږي مثلا داسې مخ شو اوکې کما تاسو لک فرق څه فرق دې ته محسوسيږي ان شاء الله کلیر څه مشکل باندې وي ښا دې دې هم تاسو ار جی بی مطلب دی ریډ گرین بلو لکه مثلا یو کلر تاسو په خپل خواخه جوړوي زویم چې 100% دی مثلا ریډ وی 100% دی مثلا گرین وی او 100% دی موږ سره سوي چې دې رب کوم رنگ جوړیږي ګوره دا رنگ ته جوړ شي نه بلیک دی راځي خړ شان ته جوړ شي چې کوم رنگ تاسو په خپل خواخه زودم چې بس موږ سره دی دا ریډ دی پکې وی خدا بلو دی پکې نه وي ٹھیک شو دا وګوره ریډ او گرین دنه پسې اوکې کو دا وګوره دا سره رنگ ته جوړیږي یاد وای کنه ان شاء الله ٹھیک شو نو په خپل خواخه چې کوم رنگ جوړوي مشکل ورشته اوکې جی کم ټو د نیکسٹ کمانډ چینج کیس زبر باندې نیو ډاکومنټ څخه علامه چې تاسو په خبرې چینج کیس په چینج کیس څه کار کوي چینج ویل شي څه تغییر راوسو دا او کیس څه ویل شي حالت ته ویل شي څه ته حالت ته ویل شي ټیک شو لکه چینج کیس څه کار کوي to bring changes on text to bring changes on text changes ٹھیک شو لکه مثلا اپر کیس په موږ سره سوي په دې کې موږ سره ټول ډیټا پس کې وي په کیپټل کې وي پس کې وي A B C and so on کلیر دا په ټول پس کې راځي په کیپټل کې راځي کلیر په لوور کیس کې موږ سره ټول په وړه کې راځي A B C D and so on دا پس کې راځي دې کې راځي سنټنس کیس کې وسنګ وي په سنټنس کیس کې په پہلا حرف غټ وي بیا B C D E and so on بیا موږ سره داسې راځي په ټاګل کیس کې وسنګ وي په ټاګل کیس کې موږ سره پہلا حرف سمال وي ٹھیک شو او باقي څومره حرفونه وي هغه موږ سره راځي هغه کیپټل راځي ټھیک شو ټایټل کیس کې وسنګ راځي په ټایټل کیس کې مثلا موږ یو نوم لیکو نه ټول وغټ نه راځي ٹھیک شو مثلا ما یو نوم لیکو اماد ٹھیک شو نو دا به سره راځي دا سه اماد بیا علي ورته تاسو ګورئ د هر یو لغات په پهله حرف کیپټل راځي باقی با سمال راځي جی په نمبر ټاګل کیس ټاګل کوم درته کنه صرف تاسو نمونه یاد کړئ ګورئ تاسو ها ټول به ته کیپټلایز کړئ دا ډیر آسان ډیر ښه کمانډ دی ها دا زموږه چینج کیس کاری دا اوسه change all the selected text into uppercase lowercase or other common capitalization ٹھیک شو دا وګورئ sentence case lowercase uppercase capitalize یا دې ته موږ title case هم وایو capitalize each word یا title case or this is called so toggle case او ما صرف هغه مثلا لیکل دا څه نه دی کنه
اماغه پنځه کیسز د مخ کې رسته ملي کړی سفر خونه کیدا ٹھیک شو ګورو ته ها سنټنس کیس د سره لپاره استعماليږي کله چې دا کتابونه جوړیږي نو دا په کم کیس کې جوړیږي په سنټنس کیس کې جوړیږي په سنټنس کیس کې وتا ستا نو ایرر وي نو ایرر مطلب دا دی ګرامټیکلی میسټیک وتا ستا نه درکې کلیر په اپر کیس کې وتا سو ټول ډیټا په کیپیټل کې لیکل کله مثلا ګوري پریکټیکل ورک تا ما یو پیراګراف ولیکو ٹھیک شو دا ګورئ تاسو یو درې پیراګراف ولیکو کنټرول ا جسټیفای سایز ورته لږ زیات کما دا درې پیراګراف دي تاسو دې پیراګراف ته وګورئ دا زموږ کم کیس دی this is called sentence case sentence case پورا په sentence case کې موږ تاسو ایرر ناراضي لکه مثلا ما دلته ته ولیکه this is called sentence case ٹھیک شو دا زموږ سنټنس کیس دی زرا اعظم دا دویم سره څه دی زه وایم چې دا زموږ د اپر کیس بس راځي ګورو تا ټول بس کې راځي کیپیټل کې راځي ګوره زه سمپل دا سلیکټ کما او دغه پس راځو سنټنس کیس خو الریډي دا دی کلیر دغه پس راځم زه وایم چې څه مال پکار دي اپر کیس په ټولو غټي ته واړو سمپل دی باندې کلیک نو تاسو ګورئ څومره چې ټیکس هغه څه ته کنورټ شو اپر کیس ته بل مو سره دی سو لوور کیس دا ګورئ تاسو اوس دا زمون په کم کیس کې دی سنټنس کیس کې دی سمپل دا سلیکټ کو زه دیم چې نه دا معنا په لوور کیس کې پکار دی نو په لوور کیس کې وتا سره ټول ټیکس څه ته وړي سمال تا نو چې کله سمال ته وړي نو تاسو ګورئ دلته موږ ګرامټیکلی میسټیک راکې کنه راکې لور پټو هوړه کې نه لیکل شي کنه مونږ چې کوم عام ټیکس لیکو هغه مونږ په سنټنس کیس کې لیکو او کچري ضرورت راشي لکه ګوره دا اپر کیس او لوور کیس مونږ ته ډېر ضرورت لري څنګه ضرورت لري ته یو افیس کې کار کې او دومره جمله تا ته چالي کړی دا جمله ده تا تاسو کوی چیرې دا ټول په کیپیټل لیکل شوی دی په غاټه کې کیپیټل هو پیژنې کنه غاټه کې تا تاسو کوی چې دا زما په کار دی په کم کیس کې په سنټنس کیس کې نو ته بس کې you can easily change the formatting to of selected text in the document وغیرہ وغیرہ دا لیکل به ته دوباره کې نه موږ وایو موږ سره یو کمانډ دی چې هغه د ویری سنټنس کیس دی باندې کلیک په سکند کې دنه زموږ هغه حالت څخه چینج کړي یو کاسو اداره لټول په غټه کې ولیکا سمپل رازو ټول مال سکه کا کیپیټل تا وړه دا بس کې کیپیټل تا کنورټ کې یو کس پوره کې لیکل مثلا دا به ته وړي ان شاء الله کلیر وي یاد وي کنه دا درې زیات تر استعماليږي ها ٹھیک شو سنټنس کیس نارمل لوور کیس ټول په وړه کې کیپیټلایز سنټنس بل مو سره دی کیپیټلایز ایچ ورډ دا څه کار کوي زرا زما دې ته موږ ټایټل کیس ام وایو سو ته وایو ټایټل کیس آر س کیپیټلایز each word of a sentence ٹھیک شو capitalize that's the question دا څه کار کوي لیټ اس ګورئ موږ یو افیس کې کار کوو ٹھیک شو په افیس کې موږ ته مثلا داسې لکه زه دلته وسولې کوم ما ولیکو دلته زیکس سمې ولیکو زیکس اوس د زیکس ابریویشن څه دی موږ سره Zia Institute of Information Technology. ठीक शो Zia Institute of Information Technology and Computer Sciences. ठीक शो that's it. And Management Sciences. बहरहाल चार सीधा Management دلته تاسو غور وکئ لکه دلته صرف دی زیا تاسو ګورئ صرف زیا نوم چې کوم دی هغه مو سره راغلی دی زیا نوم سره کیپیټل راغلی دی د زیا نوم موږ سره صرف او صرف هغه پهلا د حرف کیپیټل راغلی نو ټول موږ سره سمال لیکنه دي یو کس وی چې دا ما سره سوکا لکه دا ټول ما سره د هر یو لغات پهلا حرف ما سره څه پکار دی کیپیټل پکار دی نو کچری زرا شما ګور دي ته اړو ما دا سنټنس کیس کې راځي کچری دی بل ته واړو ما نو دای مونږ لا لوور کیس ته کنورټ کړي کدي ته کنورټ کوم ټوله پرتا زه ته چې نه مونږ سره
دا سي نه دی پکار موږ له څه پکار دی د هر لغات پهله لفظ څه پکار دی کیپیټل سمپل دی باندې کلیک نو تاسو ګورئ د هر لغات پهله حرف بس شي کیپیټل شي لکه د دې موږ ته ضرورت راځي خام لکه یو مثال دربل درکما ما اولیک یو ان او دا په پیژنې کړه سری کړی دی یونایټډ نیشن ارګنایزیشن یونایټډ نیشن ارګنایزیشن اوس تاسو ګورئ یونایټډ نیشن ارګنایزیشن دا زه دوباره راځم مثلا دا بیا دا کوم سمپل سلیکټ زه دیم چې دا خو یو ابریویشن دی ابریویشن به همیشه موږ څه پکار دی دیسی فارم کې پکار دی نو په اسانتیا سره موږ څه کولای شو لکه مثلا ما بل ولیکو چې ورلد یو اس ا ٹھیک شو مثلا ما ولیکو چې یونایټډ سټیټ اف امریکا یا یونایټډ سټیټ امریکا دا څه ولیکو ٹھیک شو اوس تاسو ګورئ کنه نو دا خو زمونږ یو حروف دی دا خامخا سمپل سلیکټ نو دیم چې نه دا واړه وسطه کیپیټلایزیشن نو هر یو لغات په هر بدل سي کې کیپیټل کې افیس کې ډیر زیات پکار راځي دا خبره یاد ساتئ ابریویشن د پر سپیشل ماولی کو چې یو ان ایچ سی آر پیژنې دا یونایټډ نیشن های کمیشن ریفیوجی دا ریفیوجی د لپاره کار کوي کنه ریفیوجیز هغه کوم کسان چې به کور شي دا غیر لپاره دا یونیچار اوس تاسو ګورئ چې دا راځم او به دا کیپیټل کوم بیا راځم دا کیپیټل کوم دا خو زموږ لپاره ډیر مشکل شي زه راځم سمپل سلیکټ گو ټو ټایټل کیس کیپیټلایز سوري کلیر ان شاء الله مشکل بنوي او لاست باندې چې هغه ته ویلې شي سو ټاګل کیس دا صرف د ډیکوریشن لپاره استعماليږي د دې استعمال نشته کلیر پہلا حرف سمال باقی ټول کیپیټل ان شاء الله کلیر وي یاد ودی ده پوره اوکے جی ټایم فهم ختم دی بس صرف دا وړو کې دا یو درته کوم دا لړې موږ ډیسکس ک نور ان شاء الله بیا سبا وایو ٹھیک شو grow font also shrink font موږ سره کمانډ دی grow font grow څه ته ویل شي اصل کې grow font ٹھیک شو grow کرل او شارټ کټ کی دا تاسو ګورئ this is called control plus دا ګوره بل کنټرول پلس شیفٹ وسره یوز کوئ ښا شیفٹ greater than sign ٹھیک شو اب موږ سره د shrink font shrink کمول لپاره استعمالېږي grow زیاتول لپاره کنټرول پلس شیفٹ پلس ډیکریز بٹن دا یو لیس دین ساين دی یو greater than sign دی په دې پوهیږئ کنه دا زمونږه پدې پوهیږي دا greater than sign دی greater سايد دا موږ د مخ کې راځي greater than تاسو greater than او less than نه پیژنئ نو تاسو با greater than دا د greater than نشان دی او دا less than دی بس دومره یاد ساتئ ٹھیک شو بس خدای ته ګورئ دا څه کار کوي دی باندې زموږ د ټیکسټ سایز زیاتیږي انکریز د فونټ سایز او سو ډیکریز د فونټ سایز اما کار د کم چې موږ دې نه کولای شو په معمولی شان فرق لري لکه ګوره ما د تولی کو کمپیوټر از ا ماشین ٹھیک شو او بیا مې ولیکو چې کمپیوټر از ا ماشین د فونټ سایز کې څه فرق تاسو ښکاري نه ښکاري کنه ټیک شو بورډ کې چیک ښکاري اوس تاسو ګورئ دام څومره سایز دی دار دام ګورئ ټیک شو سمپل دا سلیکټ کو ازو دیم چیرې تاسو کا یو کومه دای زینه کو دا ګورئ تاسو یو خاص نمبر ولور کو دا سیده کنه ټیک شو او دلته موږ په کلیکینګ باندې کو سبا کو کلیک باندې ګورئ دو درجه بس کیږي زیاتیږي با دا ګورئ کلیر او دې سره بس کیږي کمیږي با دا ګورئ ان شاء الله کلیر وای ٹھیک شو یاد بھائی ډایرکټ کلیک سره زیاتیږي دې سره دا غټ ا سره زیاتیږي دې سره به کمیږي ان شاء الله کلیر کنټرول شیفټ greater than دا ګورا دې سره به کمیږي بس شارټ کټ کی هم یوز کو ها اوکے جی هیو ا نایس ډے سی یو اگین the format and other okay ji masutani azani we waraka